الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. یوصیکم اللہ حکم کیتا استا اللہ تعالی فی اولادکم فباب دا اولاد تاسو کے دا میراث بارکی دا انہیریٹنس بارکی للذکر نارین دا پارا مثل حظ الانثیین پاندازا دیسی دا دو زنانو دا یو جنرل پرنسپل لے چی میراث کی دا یو نارین دا پارا دا دو زنانو برابر حصہ دا او علت او حکمت واضح دے. ما مسئلہ ذکر کرے وتاستا کہ شریعت اسلامی کی دا سیکس پہ حوالہ باندھے پر رائٹس کے اس فرق نشتا. دا سیکس پہ حوالہ پر رائٹس کے اس فرق نشتا. دا نیچرل ٹیلنٹ پہ حوالہ یا دا فطری قابلیت پہ حوالہ پر ذمہ داروں کے فرق دے. سکے فرق دے ذمہ داروں کے فرق دے. او هغه فرق دا دی چې الله تعالی نارینه ته صلاحیتونه ورکړي دي چې هغه زنانه نه ورکړي او صلاحیتونه او استعدادات الله تعالی زنانه ته ورکړي چې هغه نارینه ته نه ورکړي. لہذا ډیوټي او ذمہ داري دای د هغه فطری صلاحیت په اساس باندې تقسیم کړي دي. صحیح څه دغه استاد ته مثال درکم. زور والا کار سوال کا زور والا کار دا استعداد او صلاحیت د نارینه په سټرکچر کې دی د زنانه په سټرکچر کې نشته. دغه څه کنه صحیح. خو بل طرف ته د بچو د تربیت والا کا دا نیچر د مرحمت د څه شي د نرم دلای دا نیچر الله تعالی زنانه ته ورکړی د نارینه کې نشته. د دې وجه زنانه ډېر په اسانه باندې درې کوچنیان سمبالي. اته یو کوچنی د مکمل رجل لپاره ته حیات تپریده دے بشپک گھنٹے پس لیوانے شوی. صحیح او دا ذکر نارینه نیچر کې دا شي نشته له چل نه ورني تو وردي ولا انشاءالله ورسي. اور اللہ تعالیٰ دا خبرہ قرآن کے ذکر کرے عمدہ سورت کے لار سے آیت نمبر 2 پیدا مکن آیت نمبر 2 ولا تتمنوا پیدا مکن آرزو مکوئے ما دا آغا فطری صلاحیتون ما عبارت دسنا دے فطری استعداد نیچرل ٹیلنٹ پیج ہوا ہے ولا تتمنوا آرزو مکوئے مادا فطری استعداد فضل اللہ بعضکم به فضل اللہ به بعضکم علی بعض کہ اللہ تعالی فضیلت ورکڑے دے دغه فطری صلاحیت تاسو له یو بل باندې نو اللہ تعالی نارینه ته صلاحیتونه ورکړي دي دا د فضیلت په زنانه باندې خو زنانه ته صلاحیتونه ورکړي دي دا د هغه فضیلت په نارینه باندې. دغه څه کنه صحیح. زنانه ته وایا واشپک ملمان راغلی دي مونږه مونږ کو نو بیا ډوډۍ وکړو. صحیح نو هغه فوري تو آکار تیار کی او که احمد راته وي د بټوله ډوډۍ وسولای ځکه دا په نیچر کې دا شی نشته. خبر ده انکرال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نارینو د پارا نصیب فطری حصہ ده. نصیب معنا ها فطری حصہ ده. فطری معنی پیدائشی مما دعا صلاحیتنو اکتسبو چی دی حاصل کردے فطرتن چی دی حاصل کردی فطرتن ادار ناری نہیں سر وللنساء نصیب ازنانو دا پارا فطری صدا مما دعا صلاحیت اکتسبنا چی دی حاصل کردے فطرتن او پیدائشی طور. صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی ناریوں نے دا کوشش نہ کی چی دا زنانہ صلاحیت نظام کی پیدا کی او زنانہ دا کوشش نہ کی چی دا نارینہ صلاحیت نظام کی پیدا کی ذکر دا دا نیچر خلاف دے. دا سا خلاف دے دا نیچر خلاف دے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ اس نارینہ سے جو سورت سختی ہو کی کہو وصلہ
زنانه سره سختی نه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث کې راځي عیدګاه ته مانځل تللی څه عیدګاه ته اختر مانځل لپاره صحیح نو ډیره غاڼه وا زنانه وستو ولاړې و نارینه مخکې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې تړم به زنانو طرف ته ورشه هغه وباسه چې هغه کوزي د عیدګاه نه نارینه بیا اله پاسه چې د دې خلق ملک را نشي چې څه ونشي چې مکسینګ را نشي. حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ طبیعت نه تیز سره دا افریقي والا قاسم دغه جاندار وایي یعنی که روغي خبرې کوي ته سړی وایي جنگ کوي سره ځکه چې اټونه جوړه مضبوط دی صحیح. حضرت بلال رضی الله تعالی حج الله ان تفضلوا صحیح. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سره روان اوس زنانه باندې hebat راغی چې حضرت بلال رضی الله تعالی دا خبرې کول نو ټیلی میلې خوړې تیرا پیژنې کنه pushing او pulling شروع شو صحیح. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو جمله ویلا ورزقا بالقوارير قاروره وای آئینه تا اندارا یا شیشہ mirror تاسو ہے اندار دغه اندار اوس دا بارش شي اندار څه بارش. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته یا بلال رفقا بالقوارير اندار سره بنرمي کې زنانو ته سوې اندار وجدان نازک مخلوق دی. نازک مخلوق سره بسکه سختی به سره نه کې کناری نو باندې دا غوبل جوړ کړه دا پوشینګ پولینګ هغه هیڅ نه کیږي خو زنانه به پوشینګ پولینګ کې دی به یو بل ملک. وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله بالفضل. وصلی الله تعالی فرمایي چې ستا په ځای د دې چې نارینه دا کوشش کوي چې زنانه صلاحیتونه پیدا کړي او زنانه کوشش کوي چې نارینه والا پیدا کړي. خدای وایي دا اصلي وخت ضایع کوي ځان باندې ضایع کوي وخت باندې ضایع کوي. واسألوا الله من فضل وغواړئ الله تعالی نه من فضل مهرباني دا الله تعالی نو د خدای مهرباني دا چې نارینه دی وایي چې او الله ما ته چې کوم فطري صلاحیت را کړی دی توفیق راکړي چې خپل ذمہ داري پوره کړم او زنانه به مغواړي چې او الله ما ته کوم فطري صلاحیت را کړی دی توفیق راکړي چې دا ذمہ داري پوره کړم. اوس درېمه خبره چې یو کس هغه دا ریزرویشن پیش کول شي چې نو مونږ ته دغه صلاحیت ولې راکړي یا زنانه ویل شي چې نو مونږ ته دغه صلاحیت ولې راکړي. نو الله تعالی فرمایي د خدای کارونو کې بغرض نه ساتي ان الله کان بكل شیء علیما. د دنیا په نظام چرولو باندې الله عالم دی چې هغه داسې ولې کوي صحیح. نو په انګریزي کې مونږ یو جمله وایو چې don't put a question mark where Allah subhanahu wa ta'ala has put a period. Don't put a question mark where Allah subhanahu wa ta'ala has put a period. دا عیسی علیہ السلام په تعلیماتو کې چې کوم ځای الله تعالی یوې خبرې نشاته سره غولې ده فل سټاپ موږ ته فل سټاپ وایي فل سټاپ چې جمله کامله ده نو ته هغه ته question mark ملګری او چې دا څه ولې ده بس چې پیریډ د سټاپ شه دا الله خبره کوي چې ان الله کان بكل شیء علیما. الله تعالی پارسی ته عالم دی. اوس کستا علم د الله او عمروي نو بیا خو په کار چې ارګومنټ سره وکړي یو په کار دی چې د یو سړي علم چې د بل سړي د علم برابر وي نو د هغه نه تاسو کول شي چې دا کار نه داسې ولې دا کار داسې او کنه دې دا وایي چې نه د علم زیات کړو بیا خو چې هغه څه ولې لري ته وکی چې هغه څه وایي دغه ورته چې او آسان مثال دی مونږ چې کله خپل ډاکټر ته لاړ شو نو په دې میډیکل فیلډ کې زمونږ علم د ډاکټر برابر نه دی کله برابر نو که ډاکټر وایي دا ګوته نه پرې کو خدای دې نوچ نو موږ سره په کېریز نه کو ورسره نه کاغه وایي دې سرجری کو نو موږ سره په کېریز نه کو کاغه وایي چې دا ګندم نو موږ سره په کېریز نه کو کاغه وایي چې دوايي درکو موږ په کېریز نه کو کاغه وایي پچکاری کوو ریزن کو ورسره ولې نه کو ځکه چې په دې پوه شي د علم زمونه زیات دی. نو صلی الله تعالی فرمایي چې انساني فیلډ کې چې د کوم انسان علم ته ځان نه زیات غني هغه سره ارګومنټ نه کوي چې زه خبره کوم یا ما سره ارګومنټ کوي. ان الله کان بكل شیء علیم. الله تعالی په هر څه عالم دی. انسان خو ډېر محدود غو علم دی. بیا راځي آیت نمبر یو آیت مې کې پرېږده نو ورپسې سلور دیش تلار شي الرجال قوامون پیدا مو ها الرجال قوامون نارنا قوامون. دا قوام معنا ریسپانسیبل. قوام معنا ریسپانسیبل او ریسپانسیبিলিټي دوه قسمه ده. الله تعالی رحمت ده سره ولي د نارینه دوه ریسپانسیبিলিټي دي زنانه په حواله. یو د مینټیننس د څه شي د مینټیننس او دیم د پروټیکشن.
یو د مینټیننس او دویم د پروټیکشن. معاشي ذمہ داری د چاره په اسلام کې دا زنانه باندې معاشي ذمہ داری نشته. دا نارینه ده. یو پروټیکشن د چا ذمہ داری ده؟ د نارینه. د چا؟ دا تذکر زنانه ته کلاس کو پورکړي چې له ورته روسيان سره جنگي دا خو د بغیرته انتهایی سره خو ته وڅ مونږ کور نازو تاسو والے کلاس کو اوس دې روسيان سره جنگي شته په کې ده صحیح ده کنه. اوس مونږ روسيان سره ولې جنگي ځکه چې مونږ پروټیکشن کو د خپل عزتونو سم کو د خپل عزتونو پروټیکشن کو چې دوی راغله را داخل شو زمونږ د میان د خويند عزت پاتې کېده نشي. خو اوس مونږ میان د خويند زویلو چې تاسو د عزت خطر ده. څه چره تاسو د عزت خطر ده. اله والا کلاس کو په ځان بچاو کا مونږ ته تاسو کېنه دا چې څنګه مداري دا زمونږ د قوام دوه معنی دي. یو معنا چې ریسپانسیبل فار مینټیننس اینڈ ریسپانسیبل فار دیئر پروټیکشن. نو دا څوک دي؟ نارینه. الرجال قوامون علی النساء. او صلی الله تعالی وجه چې دا ذمہ داری ولې ده؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. ذکر الله تعالی یو فضیلت ورکړه دې دوی له یو بل باندې. نو د نارینه فضیلت دار چې د باډي سټرکچر مضبوط دی. د باډي سټرکچر مضبوط دی. جنگ بسو کوي نارینه به کوي. یو دا د فضیلت دی. د زنانه فضیلت دار چې د دې باډي سټرکچر نازک دی. د دې باډي سټرکچر کنه نزاکت پکې نه بیٹا خو سره کوله صحیح. د دې باډي سټرکچر نازک دی. نو چې دا نازک دی نو فضیلت دار چې خطر به د دې عزت ته خو پروټیکشن بنای نه ورته. خطر به د دې عزت ته خو پروټیکشن بسو کوي نارینه. ضرورت به د دې وي خو مینټیننس بسو کوي نارینه. وبما انفقوا من اموالهم ارده وجه نارینه ځکه مینټینر دی. بما انفقوا من اموالهم چې دای خرج کوي مالونه خپل ځانو باندې. فالصالحات نو شیشه غریب ټول رزمنډي وي چې سوره پیسې وګټي نو څه کوي ورسره؟ ها خو کور ودانې ته وي تاسو څه پکار دي؟ درس دل پکار دي. ارټیشي راکله کړه دې کنه دا ته ډېر بخیلې. وبما انفقوا من اموالهم ارده وجه چې دای خرج کړي دي مالونه خپل زنانو باندې. اوس الله تعالی فرمایي چې دا خو نیچرل تقسیم شو. دا څه شي شو؟ نیچرل تقسیم. خو پہچان سره د خسړي پہچان خدا دې چې دا دوه کارونه د ذمہ داری دي. یو مینټین کول د زنانو، دویم پروټیکشن. دا بدن سره یاد ساتي. د قوام دوه معنی دي عربي لغت کې. یو مینټین کول او دویم پروټیکشن. صحیح. نو دا خو دوی صفت ده. دا خود نو کم سړی چې د زنانو پروټیکشن کوي او مینټین کوي دا ښه سړی د شریعت په نظر کې. د شریعت په نظر کې دا ښه سړی دی. صحیح. اوس دویم وګوره چې شی زنانه بس فالصالحات پسنے کی خزی قانتات دا آغا خزی دی چی تابدار دا خاوندانو دی. قانتات مانا تابدار دا خاوندانو دی. حافظات للغیب ادائی گارڈنگ حفاظت کون کے دے دا خاون پا غیرہ درے کی دا دو شئینو دی دا خاون غیرہ درے کی دا دو شئینو دا حفاظت ذمہ داری دی. یو دا خپل عزت چې په دې کې به خیانت نه کوي ځکه دا امانت د چا دی؟ د خاوند. د ښځې بدن دا د چا امانت دی؟ د خاوند امانت دی. د بل چا لاس به دې بدن ته پرېږدي نه. دا د یو ګارډنګ دی. او دویم ګارډنګ حافظات للغیب چې سړی خو لاړ شي جاب لذي یا بزنس لذي اور د کور څومره ایسټ چې دي دا د چا په نګرانۍ کې پراته د زنانا. نو د دې دوه ذمہ داري دي. یو موږ ورته چوکیدار وایي. تاسو ورته وایي چوکیدار چې دا به چوکیداری کوي او د خپل بدن چې دې کې به خیانت نه کوي ځکه دا د خاوند امانت دی. او دیم د خاوند د مال دې کې به خیانت نه کوي چې خاوند دلار ادا چاته وي راشه د صوفه ستا شوه صحیح. ابل سره ته وایي دا بیډ تکور ته اوسه ادرین ته دا ټریډ مل دا پکې ستا شوه ادا زمونږ کچن کې کوم لوخ دي دا بل کوي خدای دې خواره کړه دا صاحب جوړ کړی ته خو دې شي چوکیدار یې. فالصالحات قانتات حافظات للغیب حفاظت کو ان کے لیے دخاون کے ارادے رہے کے دو شئینوں. دو شئینوں مانا د خپل بدن د خاون د مال. بما حفظ الله او صلی الله تعالی فرمائی چې دا دو سيزونه د حفاظت د دې په فطرت کې ما پیدا کړی. دا څه کې ما پیدا کړی د دې فطرت کې. نو الله تعالی وایي کدا د هغه مخالفت کې دا فطرت وایي لګي. کدا د مخالفت کې نو دا فطرت
دا غي مخالفت کوي، فطرت وایلټ کوي. نو اوس پته ولګیدا چې ذمہ داري فاینانشلی د زنانو هیڅ شي نشته. کښتا نو تاسو ته ویل شرعاً کدا مور ده نو فاینانشل ذمہ داری د زوی ده، کدا خور ده نو فاینانشل ذمہ داری ده ورور ده، کدا خزه ده نو فاینانشل ذمہ داری د خاوند ده، او کدا گویا لور ده نو فاینانشل ذمہ داری ده پلار ده. صحیح. او که ایسو کې نشته نو فاینانشل ذمہ داری د اسلامیک گورنمنت ده، او که اسلامیک گورنمنٹ نشته نو بیا د مسلم کمیونټي ده. بیا د مسلم کا ها دا اوس یو دریم ایشو دی چې دا ارننګ کولای شي ته نشي کولای، او ارننګ ولې جایز دی، خدا رضا ذمہ داری نه ده امپوز کولای په نشي. یعنی خدای کړي کور کې وایي چې نه زه خو جاب نه کوم، نو ته په شرعاً امپوز کول نه شي، ستا پلار په جاب کوي بلونه وسو پوره کوي. صحیح. نه نه تبکه کدو رغټ بلونه نشي پوره کوي، ورته کور کې وسه سکا چلو کور کې نشو ځای اپارټمنټ کې وسه خود خدای ذمہ داری نشته د ارننګ. ها کستا په اجازه یا لور د پلار په اجازه یا مور د زوی په اجازه یا خور د ورور په اجازه باندې ارننګ کې جایز کار دی، خود شریعت حدود کې دنه پس کې دنه د شریعت په حدود کې دنه. خو بیا هم چې هغه ارننګ کوي نو په کور کې پیسې لګول بیا هم د هغه ذمہ داری نه ده، دا په موچوال انډرسټانډینګ باندې کیږي. تاسو باندې کیږي ځکه د کور ذمہ داری نه نه ده، نو دا په موچوال انډرسټانډینګ باندې کیږي چې هغه به کم از کم دا خیال کوي چې دغه مال اجازه راکړي د ارننګ زه لګیم سګټه کوم خو کو سکور کې نه لګوم، ممکن ده چې د اجازه رانه وډرا کې واپس رانه واخلي چې نه نه به کار نه، نو بیا زوم ټربل کې ها چې زما ته فائدہ شوه. صحیح. نو بیا لګي په کې هم لګي نو واپس درس بل سبق چې یوصیکم الله وصیت کوي نه حکم کوي تاسو په الله تعالی فی اولادکم په باب د اولاد تاسو کې یعنی میراث کې للذکر نارینه د پارا مثل حظ الانثیین برابر د حصے د دوو زنانو دی. نو دا یو جنرال پرنسپل دی، یو عمومی قاعده ده. خو بلا ډیر صورتونه داسې دي چې الته خزه کله د نارینه برابر اخلي او کله د نارینه نه زیات اخلي. خزه کله د نارینه برابر حصہ اخلي په میراث کې او کله د نارینه نه زیات اخلي. د نارینه برابر اخلي لکه یو سړی مړ شي سو یو سړی او ورونه خويندې پاتې صرف د مور څنګه ورونه خويندې د مور یعنی پلار ورته شریک نو نو دا ورونه خويندې چې د مور درونه دي او نور وارثان نشته، د په مال کې د په مال کې د درېمه حقدار دي. تسمعي د 1/3 رسو مسله روانه ده، د 1/3 حقدار دي او دا 1/3 په دیرونو خويندو کې ایکوالي تقسیم دي. یعنی الته کې پکې دا نشته چې رور بدوي سي اخلي او خور به یې اخلي، الته خور او ورور دواړه برابر دي. نو پته ولګل چې یو صورت هغه ده چې خدا او سړی پکې دواړه برابر دي، خدا او سړی پکې دواړه برابر دي. اوس یو بل شي چې کله داسې وي چې خدا میراث واخلي سړی محروم شي، هغه ته اړوي څنګه شي سړی محروم شي، هغه ته اړوي څنګه لکه یو سړی مړ شو نو یو پلار پاتې دی، صحیح پاتې دی پلار، یو مور پاتې ده، مور پاتې ده، یو رور پاتې ده، یو رور. نو د مال درېمه دا به واخلي مور او دوی سي به واخلي پلار. اوس دا د دې مړي کوم رور چې ده د خو سړی خو محروم شو، د خو سړی خو محروم شو. اوس پته ورګه چې هغه یې سمونه رسیدا ځکه مال درې سي دوی سي پلار واغسته یو یې مور واغسته. یو بل مسله یو بل مسله چې کله دا مور د سړي مقابله کې زیاته حصہ اخلي، لکه یو سړی مړ شو نو مور پاتې ده، صحیح پاتې ده مور او لس رونه پاتې دي یا 12 رونه پاتې دي، سرونه پاتې 12 رونه پاتې دي. اوس دا مور خزه ده دا رونه سړي دي که خزه دي دا سړي دي. نو مور واخلي د ټول مال شپږم حصہ، مور واخلي د ټول مال شپږم حصہ، دا کم لس رونه چې پاتې دي دا باقي 15 حصے هغه تقسیم کی ایکول بنیادونو باندې. نو چې ایکول بنیادونو باندې تقسیم کی نو د یوې حصے نیمه ورته ورسېده، څورته ورسېده د یوې حصے ورته نیمه ورسېده. نو سپته ولګېده چې الته کې دا مور چې خدای ده هغه پوره حصہ اخیسته ده او دا رور د مړي چې سړی دی هغه د هغه په نیمه باندې واغسته. پته ولګېده خبره ځین کې راځي کنه راځي. نو اسلام دې ورته ګوره
یوسیکم اللہ حکم کئی تاستا اللہ تعالیٰ فی اولادکم پا باب دا اولاد تاسو کے دمیراز پا باب کے لذکر نارین دا پارا مثل حظ الانسین پاندازہ دے سے دو زنانو دے نو سڑے مرشو یوی زوی پاتی دے دوے لون پاتی دی یوی زوی پاتی دے دوے لون پاتی دی نو مال با نیم شی نیم با دا زوی والی او نیم با دے دوالو لونو کی برابر تقسیم شی ټول مال سلورم ایسا یوی لور ترسی سم ایسا رسی سلورم ایسا دو ایسا زوی واغستے ایوائی ایسا دا دی دو جنکو واغستے یا یو سڑے مرش یوی زوی پاتی دے او یوی لور پاتی دا نو دو ایسا دا زوی والی او یو ایسا لور والی فَإِن كُنَّ نِسَاءً کچروے دا اولاد نساء صرف جنک ہے سڑے مرش صرف لونے پاتی دی سو فوق اثنتین دعا یاد دو نزیاتی زوی نشتا وچه مرسنو یا دولنا پاتی دی یا دری یا تلور یا پینزه یا ارسوخ دی یوی نزیاتی دی فلہن ثلثا ما ترک دغلونو دا پارا 2/3 دوئی سے سو دوئی سے یعنی مال بدلے بایشی نو دوئی سے بچا بان تقسیم شی پا دیلونو باندے او 1/3 دا بکتشی دا مئی نور سوک وارثان پاتی نو کروڑی پاتی ناغت او میلاوشی کروڑی نہیں تری پاتی ناغت او میلاوشی کتری نہیں او دا کاکا زوی پاتی تا ستروائی کنوائی ترو نو دا تر زوی پاتی لے نو دا 1/3 باغت میلاوشی فَإِن كُنَّ نِسَاءً کوے دا اولاد نساء جنکے فوق اثنتین دویا دا دون سیوا فلہن ثلثا ما ترک نو دوی دا پارا 2/3 دا آغا مالچ دے مڑے پڑے خود دے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً او کسڑے مرشو نسار ہمارا ترانا دا کتاب دے چھتا تو وان درس لکھا علم بنائے مسئلہ در طریقہ خیمے گا پدر شاید لکھا دیتا وہی میت مسئلہ سے لکھے دا میراث ندا سے لکھے زید یو سڑے دا مرش زوی پاتے عمر زوی صحیح او زینب دا لور پاتے صحیح شو مسمنگا ہوئی چھے زوی دا دو زنانو برابری ساخت مس پتہ لگے دا چھے مال بتقسیمی گی پدریو حصو کی نو دوی سے بدے والی یوی سے بدے والی دا دائی سنہ صحیح دا دوی مسئلہ چیرونا دا دو نسیوائی زید مرس دا زینب دا لور دا دا اسما دا دام لور دا او دا عمر دا دا روڑ دا مری چارو دا زید روڑ دا نو اس دلتا 2/3 دا دی دوارو کی او 1/3 نو بیا مسئلہ دیو نشو یوی سر دشوا یوی دشوا یوی دشوا 2/3 دیو آستن اس دا درے میسا چی و ان کانت واحد یوا دلیل دا یوا او عمر دا روڑ پاتی دی زید مرش اس دا دسی کی نیمہ کی حالا دا باقی نیمہ دی روڑ تا ملا گئی کی مسئلہ بتا دیشی دا دیتا وقت ہے چی میراث مسئلہ مندرس کو باسو دا سے ارثمیٹک دے چی دا پا دنیا کی ایچ چالن ورزی بغیر دا خداینا او پا دیگی پیجی کوئی دا او مسلمان پا دیشا او ویچ دا ارثمیٹک بل چالن ورزینا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اَكَوَ دَالُور اِكِيَوَا کدالور وا سڑے مرشا اولاد سپاتی یولور فَلَهَا النِّصْفُ دَدَيْدَ پارا نیمد مال دا اس بقائم ان سر بے سکے بقائم ان سر بے سکے نو کرور پاتی ناغنیم با اغوالی کرور نیتری پاتی اغنیم با اغوالی کترین ترزوی پاتی اغنیم با اغوالی اغوا با تفصیلی گنا بیا برابر بنیاد مانی
ولی ابویه اد مور پلار د مړي لپاره لکل واحد د هر یو د پاره منهما د دې دوانو نه السدسو شپږمې صدا مما ترکا د هغه مال چې د پرې خوري دا ان کان له ولد کچره ود دې مړي لپاره بچي لور یا زوی نو زید یو سړی دی هغه مړ شو زید یو سړی هغه مړ شو مور پاتې لارې پاتې یو زوی پاتې مور پاتې لارې پاتې یو زوی پاتې مور به والی شپګما لار به والی شپګما نو سوې سي ترلې دولاره څلور پاتې شو چې مار شپګ ځای کې نو یوې سره واغسته مور یو تلړه پنځه پاتې شو یو واغسته پلار دوه تلړه څو پاتې شو څلور پاتې شو دا څلور به زوی والی ان کان له ولد فإن لم يكن له ولد کنو د مړي د پاره بچي نلور انزوی نلور او نه زوی خو چې مړ شو نو یو مور پاتې ده یو پلار پاتې بس وورثه ابواه او وارثان د جوړ شمور پلار ده فل امه الثلث نو د مور د پاره درې مې صدا او 2/3 هغه به پلار والی 1/3 به مور ته راشي او 2/3 به چاته پلار فاین کان له اخوه اوس چې مړ شو نو اولاد خو نو مور وا پلار او نه پېندیو مور وا پلار او بل نه پېندیو فاین کان له اخوه کوود د پارا رونه دوا یاد دوا نه زیات فل امه السدس نو د مور د پاره شپږم ده مور د پاره شپږم د دې رونه خويندو د وجه شرونا د دوو نه زیات دو یا د دوو نه زیات رونه دو یا د دوو نه زیات خو د مړي پلارم پاتې مور هم پاتې ده نو دارونه خو میراث کی سناخلي خو د دې موجودګي مور له دا نقصان ورکړ چې هغه د درې مې شپږمې ته ورسېده ار درې مې څه چل کړه شپږمې ته او دې رونو پلار نه پیدا ورکړه لکه دوی په میاس کې نه وي نو مور درېم اغستا او 2/3 پلار ته ملاوي اوس چې دوی میاس کې راغل نو مور شپږم واغستا او 15 شي پلار ته پاتې شي من بعد وصیت پس د وصیت یوسی بیا چې دا مړ وصیت کې هغه باندې او دین یا پس دا دایګه د قرضې نه نو ما مسله تاسو ته ذکر کړو بل ورځ دا مسله چې مهمه ده دی ما تکرار کوله اوس مسله مهمه ده چې سړی مړیږي نو د مال ته څلور حقونه متوجي شي چې سړی مړ شي نو د مال ته څو حقونه متوجي شي څلور نمبر 1 تجهیز او تکفین د در کفن دفن تنظیم به چرته نه کیږي د مال نه د چرته نه کیږي یعنی کله د خپل مال نه کو چرته روډ به وي زوی به وي پلار به وي ترزیه به وي مسلم کمیونټي به بیا خو به تنظیم وکړي خو کله د خپل مال شته د خپل پراپرټي پاتې ده یا بینک بیلانس پاتې ده نه بس کې مسجد ته راځي چې تاسو خدای به سره مرشوي ده کفن تنظیم او دغه پیس برادر کې ولا مکه خبر ده یا په لنکال سره کې هغه فاکه بینک کې کیسې دي کده خبر ده کې رااله اوس وګدان شو ولې چې نه دا اولاد نو چې اولاد نشته بیا خلا خسر ټول پیسې ور قبر باندې لګوا یا څه شي صحیح خو چې څه هم نشته نو بیا د مسلمانانو ذمہ داری ده درته ذمہ د مسلمان امت ذمہ داری ده نو څلور حقونه ورته متوجي شي د مال ته اول تجهیز او تکفین شرعي طریقې سره شرعي یعنی شریعت ته زیات اقدام لګي هغه به خپل لګي هغه د مړي مال نه لګي دا مړي اوس لکه یو سړی مړ شو نو قبر د ځمکه راځل لکه چې امریکا کې په افغانستان کې اوس په پیسو ځمکه نه اخلي کله په پیسو اخلي هلته وقف وي او قومي مقبره خلک پکې مړي خوځي صحیح نسو په پیسو باندې قبر کوي په پیسو باندې کوي څه وته په پیسو باندې کوي نه خدای عزیزان لارسي او قبر کوي او بیا عزیزان ها خاطر مزدوران د موږ ته یو مزدوران ني زموږ ته خپل عزیزان خپل فیملی ده ان فیملی مين لکه لر کزن سي دي نظر هغه چې مداري بلکې ټول کلی مسلمانان ټول راځم شي لاوډ سپیکر باندې اعلان شي مړ شوی دی قبر فلاني مقبره کې نو بس ټول نوجوانان التورسي اگر ثواب کاږي نو ټول نوجوانانو سي قبر وکنیو قبر جاړه کوي ها نو اوس کداغه شي نه په پیسوي نو دا به داغه پیسو باندې وشي کفن به داغه پیسو باندې وشي د قبر او مقبره زمکه دا به داغه پیسو باندې وغه اوس د دینه اضافي یو سړی وای چې مال خو ډیر دی نو زای په چې اوس لوش پک ګډان په کوم روز
یو سره شپږ لیمبونه هغه هم برېښ کوه اگر تر اوس کې د ستاتي کینی د دې د مړي کار سره تعلق نشته. تجهیز تکفین چې کوم شریعت اجازه ورکړي، چې کوم شي شریعت اجازه ورکړي، نو دا یو حق دی. د دې نه بعد دویم حق داغه د قرضو ادایګي دی. تاسو شي داغه د قرضو ادایګي چې وګورئ د باندې قرض شته، نو دغه مال نه لومبه بر د قرضې ادا کیږي. تجهیز تکفین نه بعد دویم مرتبه رائټ اف ډیټ د قرضو ادایګي. نو ما تاسو ته مسله ذکر کړی چې درې امامان هغه وایي چې کله خدای قرضه په پاتې و هغه به لومبه ادا کړي، کله خدای قرضه په پاتې و لکه زکات نو ور کړي هغه به ادا کړي، حج نو کړي هغه به ادا کړي. جمپ مکو انتظار وکړي. ها که حج نو کړي نو حج بر طرف نه ادا کړي دغه پیسو باندې. دا د درې امامانو مذهب د امام شافعي، احمد بن حنبل، امام مالک څخه وایي دا د خدای قرضه ادا کړي، دا د خدای قرضه ادا کړي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه دا ادایګي ال لازم ده کده وصیت کړو دی، یعنی د مرګ نه بعد د مرګ مخکې وصیت کړو چې ما باندې درو کانو زکات پاتې عمر ما ادا کړی شوی نه دی، زما مال کې هغه زکات ادا کړ. نو کو وصیت کړو بیا لازم دې د مال نه ادا کیږي. ما باندې حج فرض شوی خو ما سستی کوله او حج نه ده کړی، لہذا زما مال کې زما طرف نه حج وکړي، نو بیا لازم دې خامخا به کوي. کدا وصیت یا وارثانو بدل کړه دا ګناه کبیره ده، دا ګناه کبیره ده. او دا کوم وصیت چې ده دا بدنیت او د انټنشن په ځای ودرېږي. نو کوم سړی چې له طرف نه زکات پیسې ورکړي نو د وصیت داسې لکه د انټنشن، یا له طرف نه حج کوي نو د چې کوم وصیت کړی دی وصیت داسې لکه انټنشن. او تاسو دا معلومه چې هر عبادت د ادایګۍ لپاره انټنشن غواړي. موږ چې موږ کوو نو څه کوو؟ انټنشن کوو کنه کوو؟ نیت کوو. او چې حج کوو نو انټنشن کوو. او چې زکات کوو نو انټنشن کوو. او چې روزه نیسو نو مړ انټنشن کولی شي، مړ انټنشن. نو چې هغه وصیت نه کړي اوس د مرګ نه پس د مرګ نه مخکې وصیت نه کړي، د مرګ نه اوس هغه انټنشن نشي کولی. نو امام رسول الله علیه فرمایي هغه طرف نه څه شي ادا کړي، زکات کې څه شي ادا کړي. خیرات ورته ویل شي د زکات ادایګي نه ده. حج کې ثوابي عمل ورته ویل شي داغه فریضه په ادا کیږي. ثوابي عمل ورته ویل خدای به ثواب ولور کی. سوره پورې چې د فریضه تعلق دی د فرض بخدای ته تاسو کې چې مرګري ته ولډي لیکو د حج کړو نه تاول دا شی دی لیکو خبر دین کړه. ځکه امام رسول الله فرمایي دا عبادت ده، عبادت د عبادت گزار طرف نه نیت او انټنشن غواړي، او مړ دا د انټنشن اهل دی نه مړ نیت کول شي. ها البته که وصیت د مرګ نه مخکې کړو او وصیت به راواله نو د عبادت د ادایګۍ وخت به داسې کې لکه دا انټنشن اب داسې کې لکه دا انټنشن. نو دا یو خبره. دویمه خبره د انسانانو قرضونه څه شي؟ د انسانانو قرضونه دوه قسم دي. یو ته وایي دیون الصحت او بل ته وایي دیون المرض. دیون الصحت د صحت قرضونه، دویم ته وایي د مرض قرضونه. د صحت او د مرض قرضونه د بدن روغوالي او رنځوروالي سره تعلق نشته. نه دیون الصحت هغه ته وایي چې ردی آلریډي پروف موجود دی. څه شی موجود دی؟ سرټن پروف موجود دی. سرټن چې او د دې حیات په لاس کې یو وثیقه ده چې دې فلانی مړی ورته ورکړی و، ځکه دې مړی داغه نه دوره قرضا غوښته وای، څه پراپرټي کې غوښته ده یا څه شی ته خرید کړ. خبره دین کړه. نو دې ته وایي دیون صحت چې پروف موجود دی. یا دیون صحت هغه ته وایي چې دې مړی وارثانو ته معلوم دی او هغه اقرار کوي چې او دا قرضه مونږ ته معلومه ده، دا قرضه مونږ ته. نو دې ته وایي دیون صحت. د ټول نړۍ به دغه دیون ادا کیږي چې دا پروون دي، ثابت دي. خو یو قرضه داسې ده چې د هغې نه څه پروف شته، ثبوت نشته. یوه. دویمه وارثانو ته هم څه معلومات نشته دا قرضه زمونږ په دې پلار باندې یا زمونږ په دې رور باندې وه، دا قرضه زمونږ په دې پلار یا زمونږ په دې رور وه. خو دا مړی د مړېدو نه وړاندې د خبره وکړه د شیرشاه ما باندې یو 10,000 ډالر دي، زما د پیسو کې بیا دغه 10,000 ډالر ورکړي، زما د پیسو کې دغه 10,000 ډالر ورکړي. اوس د شیرشاه دغه سړی چې کوم مړېده دغه ټول مال هی 15,000 ډالر دی، ټول مال هی 15,000 ډالر دی. د شیرشاه د 10,000 نه علاوه 15,000 یا 6,000 دیون صحت په هم ثابت دي چې هغه پروان دي او وارثان یې هم مني. نو اوس بس کې دا قرضه
چې دا یوازې د مړي خولې باندې ثابته ده یا هغه قرضه چې وارثانو ته معلومه ده او پروف هم شته دا او هغه قرضه به دواړه ایکولی ډیل کې نه دوی نصیحت به لومبۍ ادا کړي دوی نصیحت هغه چې پروف شته یا وارثان دا غي تصدیق کړي چې دا موږ ته معلومه ده چې دا قرضه شته نو دغه به لومبۍ ادا کړي نو که مال پاتې نو اوس به دا شیرشاه والا کومې 100,000 روپۍ چې دې مړي په خپله خوله ویلي چې بیمار و د مرګ نه مخکې ویلي چې د ما باندې 100,000 روپۍ قرضه ده نو که اوس مال پاتې دی نو اوس به هغه ادا کړي او که مال نه پاتې دی د به چې ملګري بس ته دعاګانې کوه ځکه چې آلرډي هغه باندې دیونو صحت هغه دیونو صحت ادایګي د دې قرضې نه وړاندې ده د مسله ځان کې راځي ځکه نه ته شوبه موجود ده هغه قرضه چې کوم وارثانو ته معلومه ده اپروف شته هغه کې څه شوبه وبا او څه شک مت نه موجود خو دې کې شک موجود دی چې دا سړی چې دا کمړې ده شیرشاه سره یاري او دوستی و شیرشاه سره یاري او دې غواړي چې شیرشاه ته فائدہ ورسوي د دې دوه وخت څه وکړي چې شیرشاه ته څه فائدہ ورسوي نو اوس کده ویلو چې وصیت کوم د 100,000 روپو چې دا بیا شیرشاه لا ورکړي وصیت کوم د 100,000 روپو نو دې په لږ بس کاري چې خدای دې فرق وارثانو ته مال نه پرې دی خلکو په نامه باندې وصیتونه کوي یوا او شیرشاه ته بمزان بس کاري د حیات ورته ته وېس کې د مړو وصیتونه تاسو نه مړو باندې لوکي صحیح شو د دې دوانو الزامات او اتهامات نه ځان بچول د پاره د وصیت په ځای نامه د سوا غسته د قرضې واغسته چې شیرشاه باندې قرض دی نو چې دوه نوم د قرضې ورکو خو نه پروفتا نه وارثانو ته پتهشتا نو دا به ټریټ کیږي داسې لکه وصیت دا به ټریټ کیږي داسې لکه وصیت او د وصیت مرتبه دا د قرضو د ادایګۍ نه بعد راځي دا ولیکو چې درېمه مرتبه دا د وصیت ده درېمه مرتبه سره د وصیت ده اوس وصیت کده یو مبهم غو یو امبیګوس ونه کړی چې زما په مال کې بیا په دې مسجد کې 2 کمرې جوړ کړي څه جوړ کړي مسجد کې 2 کمرې او 2 رومونه جوړ کړي یا زما په دې مال کې یو مسجد جوړ کړي سورې جوړ کړي یو مسجد جوړ کړي یا زما په دې مال کې $100,000 دا فلانی مسجد ته ورکړي یا فلانه مدرسې ته ورکړي یا فلانه اسپیټال ته ورکړي یا فلانی یتیمخانه ته ورکړي یا فلانه لار په جوړ کړي یا فلانه برج او پل تاسو پل وای نه پل په جوړ کړي د خیر کار یا فلانی ځای کې د خوګو بو د پر یو کوی په وکړي کوی وای تاسو یو کوی په وکړي صحیح اوس دا وصیت یا فقراو باندې تقسیم کړي صحیح نو صدقم اماونت ذکر کړي صحیح نو د تجهیز تکفین او د قرضو د ادایګۍ نه بعد د سور مال پاتې دي موویبل او اموویبل کم مال جائیداد منقوله او غیر منقوله غیر منقوله هغه ته وایي چې په سره وړای نشي ځان سره لکه افغانستان کې قندار کې د احمد الله ازمکا اوس کله ځان سره راړې شاته ټیک امریکای ته راوړه خو دا راوړو شه ده نه نو د دې وجه بدر رضی الله پاتې ده څنګه مدله دې ما په سر لیکه اسم ثانه پاتې ده نو دې ته وایي اموویبل پراپرټي او یو موویبل ده صحیح ډور $5 هغه بس سړی په جیب کې کیږي یا بیت کې کیږي چکم ده ترې ځات لري یو سی یا بس یو ساده کاغذ چک ته الته بانک واچي او چک باندې ترو بس ها یا زر راوړي نو دې ته وایي موویبل پراپرټي نو د څومره پراپرټي شي دا موویبل یا اموویبل نو داغه به قیمت لګي سبا کې قیمت دی لګي نو دا د څومره اماونت ویلې یا د کمشي د آبادی ویلې نو کداغه آبادی او اماونت د دغه ریمینینګ پراپرټي د قیمت 1/3 پورې وو خو just go ahead and do that خو کدا د 1/3 نه زیات د 1/3 نه زیات یعنی د وچ $100,000 به د مسجد کې ولګوي او سره د تجهیز تکفین شو قرضیه داشه بیا چې پراپرټي موویبل او اموویبل کما پاتې شو نو مونږ چې حساب ولګو نه خټوله د $15,000 وو ټول پراپرټي سره د $15,000 او د وصیت د سره کړه دي د $10,000 د وصیت لیګل دی صرف تر 1/3 پورې د 1/3 نه په اخوا د نل اینډ وایډ دی د 1/3 نه بعد
دا نل انوایډ دی نو بس صرف دغه مال نه $15,000 دا په مسجد کې یا کوم ځای چې یاد کړی دی هغه باندې به ولګي او $15,000 باقی شي هغه نل انوایډ شو ځکه دغه $10,000 چې 15 چې کوم مزید پاتې کیږي دا به وارثانو باندې تقسیم شي. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اصحابه اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقران وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا وسنة تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين.